الکلمتو جنس کلمه نحویه یا هغه کلمه معهوده چې مستعمله ده په السنو د نحاتو باندې لفظ ملفوظ د انسان دی او درته مې ویلو چې ملفوظ د انسان عام دی چې حقیقتا او که حکما وي او برابره خبر ده چې موضوع للمعنا وي او که نه مهملي او دا تلفظ په انسان کوي په جميع اوقاتو کې وي او که په بعضو اوقاتو کې وي وضع چې دا وضع کړی شوی د پاره د یو معنا مفرد دی دا مفردون یا صفت دپاره د معنا ده یا مفردون صفت دپاره د لفظون ده لفظ مفرد هغې ته وایي چې جز د لفظ دلالت نه کوي په جز د معنا مقصوده باندې مفرد کې گویا څلور خبرې راللې کله نه کله به داسې وي چې سر نه لفظ دپاره باړو جز ني لکه حمزه د استفهام دا مفرد ده یو طالب نه تپوس کوي انت اخو زید تدا زید روڑی دا حمزه د استفهام ده کلمه ده لیکن سر لفظ دا پارا جز نشته نو په پوخ کانی مفرد ده سب مفرد خدا ده سر نه لفظ دا پارم جز نشته یا لفظ دا پارا جز وی لکه زید یو لفظ ده سی یو دا او ی بل دا او دال بل ده نو لفظ دا پارا درې اجزا دي لیکن جز د لفظ دلالت په جز د معنا نه کوي ځکه زید حیوان ناطق ما هذا تشخص ده زید څوک ده حیوان ناطق ما هذا تشخص دا معنا چې د هر انسان نام ته بیل بیل تشخص ده دا څنګه سترګې او د دې بل او داغه هر یو سترګې د بل نه جدا دي د هر یو پوزه د بل نه جدا ده ہر یو سڑے دبل نہ پا آواز کے پا رفتار کے پا گفتار کے جدا دے اللہ تعالیٰ فرمائی کنا کہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا کافران وئی خدا منگے ادھر مرشو او اڈو کی مو چورا چورشی او دا وخم طولا خورشی نو اللہ تعالیٰ بمنگا دوبارہ سنگا جون دے کئی نو اللہ تعالیٰ فرمائی کہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان آیا گمان کئی انسان اللہ نجمع عظاما چمگا بدادو کی جمع نکڑے شو اللہ وی بلا دا سے ندا منگا پدے قادر ایو ان نسوی بنانا چه دا گتو دا بندون بم ورطا برابر کم دا گتو او دا گتو دا سرونو خط اکثر خلق ویل کولا گوا گوتا ولا گولا د هر انسان د ګوتې خطونه د بل انسان د ګوتې خطونه مختلف دي د آدم علیه السلام نواله تر قیامت پورې چې څومره دنیا پیدا کیږي د هر سړی د کټې ګوتې د خطونو مقدار د بل نه چکم نه جدا ده موٹرے کے ڈیری اور کپنے جوڑے الکا دا سن 50 ماڈل لے دا سن 80 ماڈل لے دا 2000 ماڈل لے دا 2001 ماڈل لے سمرا موٹرے بجوڑے خویو 2 لکھ بجوڑی کی اور 10 لکھ بجوڑی کی دا آغا وقت نا دا آدم علیہ السلام نا تردی وقت پوری چا سمرا بنی آدم پیدا کی گی دا ہر چاہ دا دی گوتی خطونا دا بل نجدا دی دس خط جالی کے ریشی یو سڑے دا بل چا پشان دس خط کول شي لیکن دا ګوتا دبل چا د ګوتې سره په خطونو کې برابر نه ده کدل تمغه عبدالقهار نه د خط ولولي کا لکایو د ګوتا هوا امولي کلام ګوټه عبدالقهار او دا کاغذ په یو بینک کې محفوظه کې خدای شو او دوباره د قیامت تر دراله عبدالقهار ته ویل شو چې لکه هغه زوړ کاغذ سره خوا کې او بله ګوته مو لګوه او بیا له باټرۍ کې هلکه دا دواړه یو ګوتې دي کومه ګوته چې د په حقانیه کې لګولي وه دا او بله ګوته چې میدان محشر کې ولګوله دواړه یو شان دي د هر انسان د کټې ګوتې خطونه الله تعالی وایي دا به زه برابر کم بلا قادرین علی ان نسوی بنانا خیر خبره بل طرف ته لاړه زید خو حیوان ناطق ما هذا تشخص ہے لیکن زی پاغی دلالت نہ کہیں نہیں یہ ندا مفرد شو لفظ لرا جز تا لیکن جز دا لفظ دلالت پا جز دا مانا نہ کہیں یا
जुज द लफज पर जुज द माना दलालत कई, लेकिन दा दलालत मकसूद न दे। दा दलालत लका आकिलुल खुब्ज, आकिलुल खुब्ज, आकिल माना खोड़न के, खुब्ज माना डोड़ई, लेकिन आकिलुल खुब्ज यो तालिब तनुम की दे, यो तालिब दे चे अगस्पाड़स रोटई खुरन तालिबान पिनुम के खुदो आकिलुल खुब्ज। नो दा आकिलुल खुब्ज खुखपल माना खोड़न के दा डोड़ई, लेकिन जता जैद तनुम के खुस्सात मुराद दादे कस्सात मुराद हैवान नातिक मादत तशखुस है, हैवान नातिक मादत तशखुस है। नो जुज द लफज अगर के दलालत कई पजुज द माना, लेकिन दलता का दलालत मकसूद न दे। या यो सड़े हैवान नातिक चा द पारा नुम कीरी, यो तालिबु देवबंद के नो कमी कमरे न बचे अच्छा यो बूई रागा सड़े चे दा चाहे पदे उबू के वाचे गर्म उबू के चाहे नागा बूई खूरशी नो दी वक्त के बदे रागा सलाम अलैकुम आई खो बचाए पकड़ी राधा चाहे उस कह रहा मां खुशकली दबताओ सरब हम शिरकत हुक्म न तालिबान पिनुम शिरकत खान के हो, शिरकत खान ब्यागा गुस्सा कह दो वापस शिरकत खान माने शिरकत खान संगा हल दे नो दगा रंगी चे देव तालिब नुम आकिलुल खुब्ज तेरी चडेरा डोड़े खुरी, लेकिन अगर हमगर हैवान नातिक मादा तशखुस। बहरहाल दा टोल खबरे पलफ्ज़ मुफरद के मलहूज दी। वहिया और दा कलिमा पे एतबार द मफहूम सरा मुनहसरतुन मुनहसरा द पदरे अक़साम के, वहिया और दा कलिमा लेकिन पे एतबार द मफहूम सरा दा कैद बोर सरक दी। असल के द मोतरिज न सड़े खलासी के दलता बलाय तिरादात डेरे तिरादात प्रेदम दा बदर तब्यारुस्त चरतवावी द कदा वाड़ तालिबान वही बच्चे दा सवई नो दे वजना सर के मुंगा दियाते तिरादात करना कल प्रीम दू तालिब बोई मा खुलाए दा तो ना हो शोरो कड़ीम न दो दा कीला कुलनाड़ो खत्मेगी ना आयो सड़ी सर्कल को बारो तो गलई पे दे सर सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए सर मुकल को गलई राबाने उठवा तालिबला किताब शोरो कड़ने तुमरा कीला कुलना दा बदा चापलार याद की नजल तो तुमरा याद कही चे दहियत अमीर कलिमे तराजी दे, लेकिन बेहसबिल मफहूम न पे एतबार द लफज द कलिमे सरा। अल कलिमतु बाने एतराज वारदी की चिदा खो इसम दे, अल कलिमतु अलिफ लाम पे दाखिल शवे दे कना दा इसम न खिसदी चाहे इस्लाम में पे दाखिली तनवीन में पे रादी तस्नियो जमा बरादी और नूर बला दगदी यो न खपके दाल कलिमतु अल इस्लाम दे नतजे द कलिमी तकसीम के इसम और फेल और हर दंदा और तकसीम दशे नफ्स पल तो गैर तरागे इसम हो कलिमा पखपल इसम दे और ब्यावेल कदा फेल और हर्फ दे न तकसीम दशे नफ्स पलता और गैर तरागे चाहे फेल और हर्फ दे। अल कलिमतु मोतरिद वही इसम दे दकची अल पे दाखिल ले और अल द अमारातु द इसम न दे द इसम बेली नखीदी द फेल बेली नखीदी द हर्फ बेली नखीदी नो लफज द अल कलिमतो को इसम दे नो ब्या संगवे चे दगा कलिमा बया इसमी या बफेलु या बहरफी मनम चे कलिमा इसम दे, लेकिन फेल और हर्फ संग शू दा तकसीम दशे नफ्स ता और गैर तदे नमंगा वायु अलका दहियत अमीर कलिमे तराजी दे, लेकिन पे एतबार द मफहूम सरा मफहूम द कलिमे लफ्ज़ुन वज़ैल माना मुफरदिन दे और दा लफ्ज़ुन वज़ैल माना मुफरदिन फेल और हर्फ तम शामिल ले अगम यो लफ्ज़ दे चो दशे द पार दे माना मुफरदी नुक तकसीम दशे नफ्स और गैर तराने गए, बल्कि तकसीम द शेख पुल अक़साम सलासा तरा गए। कलिमा पे एतबार द मफहूम सरा दिद्रियो वालों के मुश्तरक अला कलिमा पे एतबार द मफहूम सरा मफहूम सदे लफ्ज़ुन वज़ैल माना मुफरदन मुफरदिन पदी सरा पदी द्रियो वालों के शरीक थे नो वहिया दा कलिमा पे एतबार द मफहूम सरा ठीक चे लफज द कलिमे इसम दे अल पे दाखिल ले जो एतबार द लफज सरे वाले मनु बेस्ता एतराज ठीक चे तकसीम द छे नफ्स पलता और गैर तरा गए, लेकिन द कलिमा पे एतबार द मफहूम सरा मफहूम द कलिमे द्रियो वालों के मुश्तरक थे। मुनहसिरतुन दा मुनहसिरा दा यानी मुनक़सिम दा फी सलासत अक़साम इन पदरियो किस्मुन के अक़साम दा किस्म जमा दा और इसमिन व फ़ेलिन व हरफिन इसमिन मजरूर दे व फ़ेलिन व हरफिन दाम मजरूर दे देखा कि सलासत अक़सामिन मुबदल मिन हो दे
او اسم داغه نه بدل له ادري اقسام کم دي اسم او فعل او حرف ده نو دا اسم مجرور ده چې دا بدل ده د اقسامن او د بدل اعراب او د مبدل منه اعراب دا یووي د بدل اعراب او د مبدل منه اعراب دا یووي یا اسم مرفوع ده او خبر ده لپاره د مبتدا محذوف احدها اسم وثانيها فعل وثالثها حرف نو پدې کې دوه اعراب دي یا اسم مجرور کا ولی مجرور کې بدل او د بدل اعراب او د مبدل میں اعراب دا یووي توابع کې بدل ویلو کنه ویل بدل پسو قسمو کم کم نه مبدل منو پتندر ولا مبدل منو خدان تبیل له د مبدل منو نرسته بدل پسالور قسمه ده دی وی چې بدل پسالور قسمه ده نو باندې خبره غلط او که مبدل منو مې مبدل منو خو بیل له که همغه خبره نه کو خبره دې باندې ټیک و چې بدل پسالور قسمه ده دا سالور قسمه وایا بدل کل بدل بعض بدل استعمال او بدل بعض بدل پسالور قسمه ده دا تاسو ویلو بدل کل لك جاء زيد اخوك يا جاء اخوك زيد جاء اخوك دا زيد دا اخوك نه بدل ده بدل کل بدل بعض ضربت زيدا راسه ما زيد والے په سر میں والو دا راس د زيد نه جز ده دې ته بدل بعض وای ضربت زيدا راسه زيد میں والو یعنی سر میں ورته والو بدل استعمال صلب زيد صوبه زيد وشو کول شو یعنی جامع ته چاواغ صادر ته چاواغ کله نه کله غله د سړی نه صادر والی نو صلیبه زید صوبو ځکه دا جامه په باندې مشتمله ده او بدل غلط جاء زید حمار خر غله یرا سخلیل می زید وته یو سړی وای جاء زید نو بیا وای حمار نه نه یرا حمار راغله واسه بخرین زید وته بدل غلط دا سل قسم بدل له نو دلته کې دا اسم و فعل و حرف دا معطوف علیه سره دا معطوفین نه دا بدل کل شو دا اقسام دا پاره دا درې ورغه اقسام بدل کل له او اسم و فعل و حرف چې بدل کې او یو ترکیب ده اسم و فعل و حرف نو بیا دا خبر دا پاره دا مبتدا محذوف ده تدل علی ما فی نفسها یا به دا دلالت نه کوي په یو معنا باندې هغه معنا چې هغه په ذات ته کلمې کې موجوده ده دی به په خپله معنا باندې دلالت نه کوي معنا به پکې وي لیکن ځان ته په خپله معنا دلالت نشي کولی بغیر د انضمام د ضمیمې نه وهو الحرف او دا چې کوم دنو حرف به دا به حرف من یوازې اس پته نه چې لکه د من څه معنا ده لیکن چمگا داشی ہوئی سرتو من البصرتی للکوفتی زتلم دا بصرینا پتو لگے دا چھ من ابتدا دا پارا راغلے دے دا دی من اگا ابتدائی مانا مونگتا نمیلاوی دا معلومی دا سو پور چمگا ما قبل تا دینو لگول او یو سڑے وی انفقتو من دراہمی ما بعد روپۍ خرج کې پتو لګی چې من د پاره د تبعیض ده من پتو لګی چې د پاره د تبعیض ده نو دغه من په خپل معنا په خپل دلالت نه کوي دغه دغه من ډېری معنی دي نو مونږ ته هغه معنی نه معلومیږي څو پورې چې مونږ د بلې کلمې سره انضمام نه کړی چې ته داسې ووایې سرت من البصرة نو پتو لګی چې من د ابتدا د مسافت لپاره ده او چې یو سړی دا وایي انفقت من دراهمی پتو لگی دا چه من تبعیز دا پارا دے من تبعیز دا پارا مرازی دا غرنگی بیدا دا دی خپل مانا نا معلومیگی او چه یو طالبوی کتبتو بالقلم علکا بی استعانت تا پار راغلی دے کتبتو بالقلم اشترائیتو بدرهم نوی علکا دا بیدا عوض دا پارا دا اشترائیتو الكتاب ما دا کتاب آگستو بدرهم پا عوض دا یو روپی دل لکی دا بی دا عوض دا پارا راغلی دا او چې یو سړی ووایي ضربته بالخشب لکه دا دې د استعانت لپاره راغلی د لرګي په مدد هغه سړی تا چې کوم دنو والی دی
او کل نا کل بی الصاق د پارم راضی لکه بسم الله الرحمن الرحیم دا بی د الصاق د پر رضان د الله تعالی د ذات سره ملصق او پیوست کا من کان لله کان الله له. نو حرف پخپل معنی پخپل دلالت نه کوي ترسو پوری چې انضمام نی راغله د حروف ډیر معنی دي تاسو سره مې تعمیل کې ویلې ست چا سره مې تعمیل دلته چانه راغله ها بار طالبان دان سره مې تعمیل ګرځېستا چا سره نشته کم دې چا سره دلته کې مراله نه نه حمیر نه اخو مې تعمیل شرح مې تعمیل ځان ته مستقل کتاب دی نال لکه بالا معنی بیان وقد يكون الباء للاستعانة وقد يكون للعوض وقد يكون للمصاحبة وقد يكون للقسم دا حرف بلا معنی بیانې نو دی وجنه حروف پخپل معنا پخپل باندې دلالت نه کوي ترڅو پورې چې د بلې کلمې سره انضمام نه راغله. نو دی ته حرف په لغت کې طرف ته وي. خلق وي فلان فی حرف الوادی اے فی طرف الوادی اے فی طرف الوادی. حرف ته حفظ کوي چې ده منظور نظر نه ده غریب چرته طرف تراغلی غریب یو طرف تراغلی دغه حرف ته حرف وي. او تدل یا بدا کلمه دلالت کوي علی مانن په معنا کې چا به موجوده په نفس د دې کې سمانا محتاج بنی زم د زمیمه تا محتاج بنی زم د زمیمه تا نو بیا به خالی نوي یا به د دې معنا مقترنی دی او د ادمنو ثلاثه سره یا بنی مقترنه ويقترن معناها باحد الازمنه الثلاثه وهو الفعل. دا فعل لکه ضربا پخپل معنا پخپل دلالت کوي او دا مقترنه د زمانه ماضی سره او يفعل الان زمانه حال پکې دا يفعل غدن زمانه مستقبل پکې دا نفعل کلمه دا ولی دلالت کوي پخپل معنا باندې پخپل او دا فعل دلالت کوي په زمانه ماضی باندې او يفعل دلالت کوي په زمانه حال او استقبال باندې. او تدل على معنى في نفسها سمانا اي لا يحتاج الى ضم ضميمه اي لا يحتاج الى ضم ضميمه ويقترن معناها او مقترن به معنا د دې پيودات بنو ثلاثه سره چې هغه ماضی او حال او استقبال له وهو الفعل. او تدل یا بدلت کلام معنی فی نفسها لیکن ولم يقترن معناها او مقارنه بنی معنا د دې به دیو داس بنو ثلاثه سره وهو الاسم او دا اسم ده. فعل ته فعل ځکه وایي چې فعل په لغت کې کردن ته وایي فعل په لغت کې اور دنیا کې چې څومره افعال دی هغه کې د کردن معنا پرته ده. دنیا کې چې څومره افعال دي قتل اے فعل فعل القتل ضرب اے فعل فعل الضرب اکل معنا فعل فعل الاكل الک خوراک کړه الک اسکا کې کړه نو دا دنیا کې چې څومره خبرې ده تمام افعال دي نو دا فعل لفظ تم ذکر کې خود دا فعل معنا کردن نو هر فعل چې په دنیا کې لږه کې دا قولو دا قتل معنا فعل فعل القتل او ضرب معنا فعل فعل الضرب. او اسم ته اسم ذکر وای چې دا ماخوذ ده د سمون وای عالی ته اسم په خپل خوینو باندې عالی ده. په دې طریقې سره چې کلام جوړیږي او د فعل نه یوازې کلام نه جوړیږي او د حرف واړو تاسو مکوا بس نن دومره کافی دی. وهي او دا کلمه په اعتبار د مفهوم سره منحصره ده په اعتبار د مفهوم سره مولي وي تو وایا موږ چې وهي دا کلمه په اعتبار د مفهوم سره ده په اعتبار مفهوم کې موږ ولي بدو ها څوک ویل شي د هي ضمیر کوم ګال کلمې ته دراج کو نو الکلمه تو اسم د کال افلام په داخل له نو کوم دا وایو چې دا کلمه چې اسم ده منقسمه ده درو خبرو ته تقسیم ده شه نفس بل تو غیر طرح اسم خو منم چې وهي اسم منم چې الکلمه اسم د کال افلام په داخل له نو دا فعل او حرف کې بیا څنګه رالو نو تقسیم ده شه نفس بل ته چې اسم ده او غیر طرح چې فعل او حرف ده نمګه ویل ک کلمې نه مراد لفظ د الکلمې نه ده کلمې نه مراد مفهوم د کلمې ده وهي او دا کلمه به حسب المفهوم او مفهوم د کلمې اغه لفظ و ذال معنا مفردن له
نو مفهوم د کلمې درو ورته شامل دی. مفهوم د کلمې دغه چې فعلم دا لفظ د موضوع للمعنى او دارنګه حرف هم لفظ د موضوع لمعنى مفرد. نو مفهوم د کلمې درو ورته نو دیو جنا تقسیم د شیخ قلو اقسام تراللو کلمه په اعتبار د مفهوم سره مقسم د مقسم او دا درې داغه اقسام دي. اقسام د قسم جمع ده. نو دا درې واړه د کلمې اقسام دي. یو قسیمی قسم مقابل کوي فعل قسم د فعل اسم ده اسم قسم د فعل ده فعل قسم د حرف ده. دا درې واړه اقسام چې یو بل ته مخامخ کنار یو د بل قسم دی بیا او قسم د شی د ضد د شی وي یو بل سره بیان جمع کیږي او کلمه مقسم شو. کلمه څه شو؟ دا غي موږ تقسیم کو. تقسیم دا د متکلم کار دی. مصنف ته د نحو لګي دو کلمې درې اقسام درته بیان کړل چې ابا دا په خپل معنا په خپل دلالت نه کوي نو حرف ته یا به دا دلالت په خپل معنا په خپل کوي سمانا چې زم د زمینه ته محتاج نه نو بیا به خالی نه وي یا به دا مقترن دی یو د ازمنو ثلاثه سره یا به مقترن نه وي حصر عقلی ده. حصر د کلمې په درو واړو اقسامو کې حصر عقلی چاته وي چې دایر بین النفي والاثبات چې دایر بین النفي او اثبات راغلی کنه یا بداسي وي یا بداسي نه وي دلته کې نفر علی وهیا او دغه کلمه په درې قسمه را ولی لانها اما لا تدل یا بدا دا په خپل معنا په خپل نه کوي حرف ته یا به کوي چې کوي بیا به خالی نه وي یا به د زمانه سره اقتران راغلی وي یا به نه راغلی. نو هر هغه حصر چې دایری اما بین د نفي او د اثبات کې هغه ته حصر عقلی وي او حصر عقلی مجوز د قسم آخر ني بل قسم ورته پیدا کوله. حصر عقلی مجوز د قسم آخر ني وي یو حصر استقرائي ده چې یو طالب تتبع تلاش کوي او په خپل تلاش باندې اقسام معلوم کی هغه مجوز د قسم آخري ای کې بل قسم هم پیدا کړي چې د قبل یو سړی راشي او ورته بل یو قسم پیدا کی بس.